نن چې د مونږ د کارډیک آوټپوټ ایکویشن شروع کوو چې په هغې کې د ټول ناول فرست اف آل چې د سټروک والیوم وایو چې سټروک والیوم څه ته وایي سټروک والیوم دې ته وایي چې کله انډ ډایسټالیک والیوم مونږ د انډ سیسټالیک والیوم نه ماینس کو له دې نه چې څه راغل دا زمونږ سټروک والیوم دی چې هغه نارملی چې دی هغه څومره دی هغه 70 ml دی ټیک شو د هغې نه وروسته راځو ایجکشن فریکشن وایو کله چې په یو سیسټلي کې څومره بلډ لاړ شي هغې ته سټروک والیوم وایي او کله چې ویټریکل څه وکړي پمپینګ وکړي او په دې پمپ په فرست سیکنډ کې په اولني ثانیه کې چې څومره بلډ ایجاکولیټ شي د هغې ته وایي ایجکشن فریکشن ایجکشن فریکشن موږ څنګه معلومو چې انډ سیسټالیک والیوم ډیوایډډ بای سټروک والیوم نو دې نه مونږ ایجکشن فریکشن معلومه و نارمل ایجکشن فریکشن چې دی هغه د 70 نه واله تر 90% پورې دی اوس ایجکشن فریکشن چې دی دا څه شی دی دا د وینټریکل کنټرکټیلیټي معلوموي په کومو حالتونو کې ایجکشن فریکشن کمیږي په سیسټالیک هارت فیلیر کې په سیسټالیک هارت فیلیر کې چې دی ایجکشن فریکشن کمیږي او په ډایسټالیک هارت فیلیر کې چې دی دا نارمل وي اوس کارډیک آوټپوټ چې دی کارډیک آوټپوټ څه ته ویلی کېږي هارت چې کله کنټرکشن کوي او څومره بلډ چې دی باډي ته لیږي دې ته کارډیک آوټپوټ ویلی کېږي کارډیک آوټپوټ چې دی په ارلی سټیج کې چې دی کیو څه ته وایي کیو وایي پرفیوژن ته نو کارډیک والیوم څه ته وایي کارډیک آوټپوټ څه ته وایي سټروک والیوم ملټیپلای بای هارت ریټ دې ته کارډیک آوټپوټ ویلی کېږي نو په ارلی سټیج اپ ایکسرسایز کې څه کېږي کله څنګه ایکسرسایز چې کله مونږ کوو نو څنګه زموږ هارت چې دی دا کارډیک آوټپوټ مینټین کوي په اولني حالتونو کې چې دی هارت ریټ زیاتېږي ورسره سټروک والیوم هم زیاتېږي په وروسته حالتونو کې څه کېږي چې کله بار بار سړی ایکسرسایز کوي یا په ایتھلیټس پر خلکو کې څه کېږي ټول ناول څه کېږي صرف د هغوی هارت ریټ زیاتېږي او چې کوم سټروک والیوم دی هغې پلیټو وي یا نارمل وي نو د ایکسرسایز په اولني حالتونو کې چې دی هارت ریټ هم زیاتېږي او سټروک والیوم هم زیاتېږي په وروستني حالتونو کې صرف هارت ریټ سیوا کېږي او سټروک والیوم صحیح هماغسې نارمل وي که کله فار ایگزامپل د وینټریکولر ټیکیکارډیا له وجې نه یا د بل یو څه له وجې نه د هارت ریټ څه شي دا سیوا شي ډېر زیات شي نو څه به کېږي کم چې ډایسټالیک فیلینګ دی کم چې ډایسټالیک فیز د هارت دی هغې ته دومره ټایم نه پیدا کېږي چې په هغې کې څه وکړي دا بلډ د پلمونري وینز نه او د سوپیریور وینا کیوا او د انفیریور وینا کیوا نه څه وکړي اټریمو ته راشي او د اټریمو نه بیا وینټریکل ته لاړ شي نو ډک کېدو ټایم نه پیدا کېږي چې نه پیدا کېږي هغې کې څه کېږي سټروک والیوم کمیږي او ورسره کارډیک آوټپوټ هم کمیږي راځو بیا وایو پلس پریشر ته پلس پریشر څه ته وایي کله چې مونږ سیسټالیک بلډ پریشر ماینس کو د ډایسټالیک بلډ پریشر نه نو دې ته څه وایي ته پلس پریشر وایي پلس پریشر چې دی وایي دا ډایرکټلی پروپورشنل دی څه شي ته سټروک والیوم ته مطلب دا که کله پلس پریشر زیاتېږي نو سټروک والیوم به ورسره هم زیاتېږي او که سټروک والیوم کمیږي نو پلس پریشر به ورسره هم کمیږي اوس پلس پریشر چې دی دا په کومو حالتونو کې زیاتېږي دا په آیوټیک ریګرجیټیشن کې زیاتېږي آیوټیک ریګرجیټیشن کې څه کېږي فار ایگزامپل د آیوټیک وال شو کله چې آیوټیک وال بندېږي نو کله چې ریګرجیټیشن ته موجود وي نو دا کمپلیټ نه بندېږي دلته یو څه کولاوالی پاتې کېږي چې د دغې کولاوالي له وجې نه څه کېږي دې کې بیک فلو کېږي د بهر نه ورکې دوباره ورکې بلډ راځي چې بلډ راغی دلته چې کوم وینټریکل دی په هغې کې بلډ څه شی شو زیات شو چې زیات شو نو دا انډ ډایسټالیک والیوم زیات شو کله چې انډ ډایسټالیک والیوم زیات شو نو بلډ پریشر به څه کېږي زیاتېږي به چې کله بلډ پریشر زیات شو پلس پریشر به زیاتېږي دغسې په آیوټیک سټیپنینګ کې آیوټا چې دی سټیپ کېږي سختېږي آیوټا چې دی دا په کومو حالتونو کې سختېږي کله چې په یو چا کې آیسولیټډ سیسټالیک هایپرټینشن وي یو سیسټالیک بلډ پریشر دی یو ډایسټالیک بلډ پریشر دی نو هغه خلک چې په هغې کې عمرونه زیات وي او په هغې کې څه وي په هغې کې صرف او صرف سیسټالیک هایپرټینشن وي نو په دې خلکو کې آیوټا چې ده هغه سټیپ کېږي کلکې کېږي به نو د آیوټیک سټیپنس کې هم پلس پریشر زیاتېږي ابسټرکټیو سلیپ اپنیا هغه خلک چې هغې ته د شپې لخوا په خوب کې مشکل وي هغې خوب کې څه کېږي سمپیتیټک
ټون چې دی دا زیاتېږي او چې سمپیتیټک ټون زیات شو دا ځي په هارت کې بیټا 1 ریسپټر سټیمولیټ کوي او چې بیټا 1 ریسپټر سټیمولیټ شو کنډکشن اف هارت زیاتېږي د هارت ریټ سیوا کېږي چې د هارت ریټ سیوا شو پلس پریشر څه کېږي سیوا کېږي های آوټپوټ سټیټ لکه انیمیا کې څه کار کېږي انیمیا کې چې د هیموګلوبین کمیږي چې هغې سره د اکسیجن دغه چې د سچوریشن یا د اکسیجن چې کوم باونډینګ دی هغه کمیږي ورسره چې اکسیجن کم شو کډنی ته چې د اکسیجن کم رسیږي کډنی داسې فکر کوي چې ماته بلډ دغه شوی دی کم شوی دی هغې دپاره څه کېږي رینین ریلیز کېږي د هایپو پرفیوژن له وجې نه رینین ریلیز کېږي رینین چې دی ځي را سیستم کې داخليږي را سیستم اکټیو کېږي او په نتیجه کې بلډ پریشر زیاتېږي او پلس پریشر زیاتېږي هایپرتایرايډیزم چې دی هغه T3 T4 ریلیز کوي دغه T3 T4 زی بیټا 1 ریسپټر سټیمولیټ کوي چې بیټا 1 ریسپټر سټیمولیټ کړل دلته د هارت کنډکټیویټي سیوا کېږي چې د هارت کنډکټیویټي سیوا شو هارت ریټ زیاتېږي هارت ریټ سره کارډیک آوټپوټ زیاتېږي کارډیک آوټپوټ چې زیات شو بلډ پریشر زیاتېږي او بلډ پریشر سره څه کېږي پلس پریشر زیاتېږي دا ټول هغه حالتونه چې په دې کې څه کېدل په دې کې پلس پریشر زیاتېدل راځي او زه حالتونه وایو چې په هغې کې پلس پریشر کمیږي پلس پریشر چې دی په څه کمیږي په آیوټیک سټینوسس کې کله چې آیوټیک وال څه شي تنګ شي د هغې ډایمیټر راوړوکی شي نو د دغې وجې نه څه کېږي کارډیک آوټپوټ چې دی صحیح نه کېږي چې کارډیک آوټپوټ صحیح نه کېږي نو کارډیک آوټپوټ کمیږي چې د هغې له وجې نه څه کېږي پلس پریشر هم کمیږي په کارډیوجنک شاک کې کمیږي کارډیک ټیمپونیټ کې هارت کارډیک آوټپوټ کمیږي او ایډوانس هارت فیلیر په دې حالتونو کې پلس پریشر کمیږي اوس ان شارټ داسې ویلی شو چې پلس پریشر چې دی کله چې کارډیک آوټپوټ یا سټروک والیوم زیاتېږي پلس پریشر زیاتېږي کله چې سټروک والیوم کمیږي پلس پریشر کمیږي ټول هغه حالتونه چې په هغې کې سټروک والیوم یا بلډ پریشر زیاتېږي په هغې کې به د پلس پریشر څه کېږي زیاتېږي چې په هغې کمیږي نو پلس پریشر به ورسره هم کمیږي بیا راځو مین آرټیریل پریشر وایو مین آرټیریل پریشر مو مخکې ویلو چې دا د کارډیک آوټپوټ او ټوټل پیریفرل ریزسټنس برابر دی دو طریقو باندې موږ معلومولی شو چې د ډیسټالیک بلډ پریشر 2/3 برخه والو د سیسټالیک بلډ پریشر 1/3 برخه والو نو دا به د مین آرټیریل پریشر برابر وي یا داسې کار وکړو چې ډیسټالیک بلډ پریشر واخلو د پلس پریشر 3 برخه واخلو که فار ایگزامپل دا چې دی که نه 9 دی فار ایگزامپل پلس پریشر نو د هغې 3 برخه چې والو 3 بیا والو صحیح ده نو د پلس پریشر 3 حصه واخلو او ډایسټالیک بلډ پریشر سره یو ځای کړو چې د هغې نه څه راوځي د هغې نه مین آرټیریل پریشر راوځي اوس ګورئ مخکې هم دا ویلې دي موږ او بیا به یو ځل ووایو چې کانټیکټیلیټي چې دا د څه په واسطه باندې زیاتېږي دا د کیټاکولاماینز په واسطه باندې یا د پازټیو آینوټروپ په واسطه باندې لکه ډیوبوټامین میلرونون او ډایجوکسین صحیح ده دا هارت کنډکټیویټي سیوا کوي او څه شی کمی کله چې د مایوکارډیم فنکشن کم شي هغه څه کېږي په یې معنی کې کېږي او بیټا بلاکر دي نان هایډروپایرډین کیلشیم چینل بلاکر لکه ویراپامیل او ډلټازیم که نه دا دواړه ډرګ چې څه کوي دا د هارت کنډکټیویټي کمی چې کمی یا نو څه کېږي چینل بلاکرز او هارت فیلیر څه کېږي دا کنډکټیویټي کمی ان شارټ موږ داسې ویلی شو چې ټول هغه حالتونه چې په هغې کې د هارت کنډکټیویټي سیوا کېږي په هغې کې به کارډیک آوټپوټ زیاتېږي او سټروک والیوم به زیاتېږي نو پلس پریشر به زیاتېږي ورسره هغه ټول حالتونه چې په کنډکټیویټي کمیږي په هغې کې به سټروک والیوم هم کمیږي سټروک والیوم کم شو نو څه به کېږي پلس پریشر به ورسره هم کمیږي ښه دې کې د ټولو موسټ امپارټنټ سیز چې دی دا ټیبل دی دا ډېر زیات امپارټنټ دی ډېر زیات میجارټي ټایم ډېر زیات MCQ د دې نه راځي په دې کې مونږ د ټول نه بس چې دی آینوټروپس وایو آینوټروپس ته ویل کېږي وایي کله چې د هارت په کنډکټیویټي کې چینجز راشو یا کنډکټیویټي زیاته شو یا کمه شو سره به څه کېږي دې سره به سټروک والیوم کې هم تغییر راځي سټروک والیوم کې چینج راغی نو سره به څه کېږي دې سره به د کارډیک آوټپوټ وینس ریټرن او پلس او څه کېږي او د رایټ ایټریوم پریشر به څه کېږي دا به سره هم زیاتېږي یعنې که کنډکټیویټي زیاتېږي سټروک والیوم به زیاتېږي سټروک والیوم چې زیات شو کارډیک آوټپوټ به زیاتېږي د کارډیک آوټپوټ له وجې به څه کېږي وینس ریټرن به زیاتېږي او په ریټرن باندې به پریشر زیاتېږي اوس آینوټروپس چې دی څه مطلب دا چې دا څه کېږي دا کنډکټیویټي سیوا کوي
نو کیټاکولاماینز چې دي دا څه کوي کیټاکولاماینز اپینفرین نارپینفرینز ډي ویټامین ملرونون ډایجوکسین ایکسرسایز دا ټول څه کوي دا آینوټروپیک ډرګز دي چې دا د هارت کنډکټیلیټي سیوا کوي دغسې هارت فیلیر او ریډیوس ایجکشن فریکشن چې دی یا نارکوټیک اوورډوز شو یا سمپیتیټک انهیبیشن شو دا شینه چې دی څه کوي دا آینوټروپیک دا نیگیټیو آینوټروپیک دي کیټاکولاماینز دا برنه چې څومره ډرګ دي دا ټول څه دي دا پازیټیو آینوټروپیک دي او دا لاندې چې څومره ډرګ دي دا نیگیټیو آینوټروپیک ډرګز دي دې کې که چېرته موږ تاسو وګورو دلته نارکوټیک اوورډوز یې ورکړی دی نارکوټیک څه مطلب نارکوټیک مطلب اوپایډ د اوپایډ انټیډوټ چې دی که نه اوپایډ څه کار کوي هغه سی وی ایس سیسټم چې دی هغه په هغې باندې انهیبیټري افیکټ لري په ریسپایریټري سیسټم باندې هم انهیبیټري افیکټ لري نو دې سره چې دی کارډیک ارسټ رامنځته کیږي او ریسپایریټري ډسټریس رامنځته کیږي نو دغه د نارکوټیک یا د اوپایډ اوورډوز انټیډوټ چې دی هغه څه دی هغه نیلکزون دی نیلکزون مونږ ایم ورکولی شو ایم ورکو اورل هم ورکو او نیزل د لارې نیم ورکو نو دا اوس په څنګه یادو د یادولو دپاره اسان طریقه دا ده چې مونږ به تاسو کو اون که نه اون او ان اون او نه مطلب اوپایډ او د ان نه مطلب نیلکزون ټیک شو بیا راځو وینس ریټرن ته وینس ریټرن چې دی څه کېږي وي چینج ان سرکولیټري والیوم په سرکولیټري والیوم کې چې کله چینج راغی وي دا څه کېږي دا رایټ ایټریم پریشر کې چینج راولي چې د هغې له وجې سټروک والیوم کې چینج راځي او د هغې له وجې څه کېږي په کارډیک آوټپوټ کې چینج راځي که دلته موږ وګورو دلته یو وړوکی غونته ټیبل ما جوړ کړی دی کله چې وینس ریټرن سیوا کېږي ورسره به څه کېږي رایټ ایټریل پریشر به سیوا کېږي چې رایټ ایټریل پریشر سیوا شو سټروک والیوم به سیوا کېږي او کارډیک آوټپوټ به سیوا کېږي که کله وینس ریټرن کم شو نو رایټ ایټریل پریشر به کمیږي سره به سټروک والیوم کمیږي او سټروک والیوم له وجې به څه کېږي کارډیک آوټپوټ به کمیږي ټیک شو اوس وینس ریټرن سره زیاتېږي کله چې فلویډ انفیوژن وشي یا سمپیتیټک اکټیویټي وشي او یا څه شي دی ایټریو وینس شنټینګ وشي دا څه کوي دا په وینس ریټرن باندې پازیټیو افیکټ غورځوي وینس ریټرن لپاره دلته ما یو تصویر راوستی تاسو دلته وګورئ دا ایټریو وینس پیسټولا ده دا چې دی دا د باډي آرټري ده او دا چې دی دا وین دی دا دواړه د یو بل سره یو ځای کړي دي دا په کومو حالتونو کې موږ کوو کله چې موږ هیموډایلیسس کوو کله چې یو مریض ته موږ هیموډایلیسس کوو نو د هیموډایلیسس په وخت کې هغه ته ایټریو وینس پیسټولا جوړو نو ایټریو وینس پیسټولا چې دی هغه څه کوي هغه وینس ریټرن زیاتوي وینس ریټرن چې زیات شو رایټ ایټریم پریشر سیوا کېږي رایټ ایټریم پریشر چې سیوا شو کارډیک آوټپوټ سیوا کېږي او کارډیک آوټپوټ چې سیوا شو هغې سره بلډ پریشر سیوا کېږي ټیک شو ښه دغسې دا دی هو پازیټیو افیکټ شو او کله چې اکیوټ هیموریج یا سپاینل انستیزیا چې دی څه کوي دا وینس ریټرن کموي سپاینل انستیزیا څه کار کوي سپاینل انستیزیا چې سمپیتیټک نرو سیسټم چې دی هغه بلاک کوي او چې د هغې له وجې نه وینټریکولر وینس ریټرن چې دی دا څه کېږي دا کمیږي ټیک شو ټوټل پیریفرل ریزسټنس یا ټي پی آر چې ورته وایي ټي پی آر باره کې موږ داسې ویلی شو چې کله ټي پی آر کې چینج راشي نو کارډیک آوټپوټ کې چینج راځي څنګه چینج راځي که کله ټوټل پرپزنټ کمیدلو نو څه به کېږي کارډیک آوټپوټ به سیوا کېږي که کله ټوټل پیریفرل ریزسټنس زیاتېدلو نو کارډیک آوټپوټ به کمیږي ټیک شو او په دې کې به څه کېږي ټوټل پیریفرل ریزسټنس چې دی هغه په رایټ ایټریم باندې پریشر باندې هیڅ قسمه تاثیر د هغې نشته ښه دغسې ویزو پریسرز چې دي لکه نارپینفرین شو پینایلفرین شو دا څه کوي دا ټوټل پیریفرل ریزسټنس باندې پازیټیو افیکټ راولي یعنې دا څه کوي دا زیاتوي دغسې ایکسرسایز چې دی ټي پی آر کموي ایټریو وینس شنټینګ چې دی هغه هم ټوټل پیریفرل ریزسټنس څه کوي کموي نو سیسټمیک ریزسټنس چې دی دا کمیږي د ایټریو وینس شنټ سره چې هغې سره ټوټل پیریفرل ریزسټنس کمیږي او د هغې له وجې څه کېږي کارډیک آوټپوټ سیوا کېږي چې څومره ټوټل پیریفرل ریزسټنس کمیږي هماغومره به څه کېږي هماغومره به کارډیک آوټپوټ به
سیوا کیږي. که دلته لاندې پرې جمله کې وګورئ نو دلته یې لیکلی دی چې چینج اپن اکر ان tandem in Marian Bros exercise increase ionotropy and decrease peripheral resistance. ګوره تاسو به کتلی چې زیاتره وخت چې موږ څه کوو یو د هایپرټنسیو پیشنټ ته وایو چې ایکسرسایز وکړه. که چېرته موږ وګورو نو په عام حالتونو کې کله چې ایکسرسایز کېږي کارډیک آوټپوټ خو سیوا کېږي که نه، موږ بیا به پیشنټ ورم سیوا کېږي، خو اصل کې داسې نه کېږي. په هایپرټنسیو پیشنټ کې کله چې موږ ورته وایو برسک واک کوه یا چهل قدمي کوه، په مزه مزه باندې ګرځه، نو دې سره څه کېږي، دې ډایلیټیشن کېږي. دې سره چې ډایلیټیشن له وجې ویزل ډایلیشن کېږي، چې د هغې له وجې هارټ څه کېږي، ریلیکس کېږي. چې ریلیکس شو په هارټ باندې څه کېږي، پریشر کمیږي. چې کله باندې پریشر کم شو نو هایپرټنشن چې دی څه کېږي یا بلډ پریشر چې دی دا کمیږي. نو هایپرټنسیو پیشنټ ته مونږ ځکه ایکسرسایز چې دی دا څه کوو، دا ایډوایز کوو ورته. ټیک شو؟ نو ځکه مونږ دې ته دا سیوا کوو. ښه، د دې نه وروسته چې دی مونږ څه وایو، مونږ کارډیک سایکل وایو. چې تاسو ته پته ده چې 1 کارډیک سایکل چې دی که نه، دا په څومره وخت کې کېږي. 1 کارډیک سایکل چې دی دا په تقریبا په 8 سیکنډ کې څه کېږي، په 8 سیکنډ کې یا 800 ملي سیکنډ کې چې دی څه کېږي، یو کارډیک سایکل چې دی دا کېږي. که چېرته مونږ وګورو تاسو نو څه وشو، دا چې د سوپیریر وینا کیوا او د انفیریر وینا کیوا په واسطه باندې څه شو، بلډ چې دی راغللو، بلډ راغلو رایټ ایټریم ته. کله چې رایټ ایټریم ته بلډ راغللو نو دا د ټرایکسپیډ وال په واسطه باندې څه شو راغللو، دا رایټ ایټریم دی او دا چې دی دا څه شی دی، دا رایټ وینټریکل دی. نو د دغه رایټ وینټریکل نه وروسته چې کله دا بلډ ځي بیا د پلمونري وال په واسطه باندې پلمونري آرټري کې ځي، د پلمونري آرټري نه چېرته ځي، ځي لنګس ته. ټیک شو؟ کله چې لنګس ته دا بلډ لاړلو نو د لنګس نه چې دی بیا د پلمونري وین په واسطه باندې دغه بلډ راغی، د پلمونري وینز په واسطه باندې د لنګز نه راغللو لیفټ ایټریم ته. ټیک شو؟ لیفټ ایټریم ته چې دا بلډ راغللو نو دا بیا څه کېږي، دلته د مایټرل وال په واسطه باندې دغه بلډ څه کېږي، دا ځي رایټ وینټریکل ته. چې کله رایټ وینټریکل ته دا بلډ لاړلو نو بیا د ایوټیک وال په واسطه باندې بیا ځي ایوټا ته او د ایوټا نه ټول باډي ته تقسیمیږي. نو په دې طریقه باندې چې دی د بلډ سرکولیشن یا کارډیک سایکل په طریقه باندې صورت نیسي. ټیک شو؟ نو په دې باندې دا ډېر په اسانه پوهېږي چې څه کار کېږي، چې د ټولو نه اول چې دی هارټ چې کله سیسټلي وکړي، فار ایگزامپل هارټ چې کله سیسټلي وکړله، هارټ چې کله راغون شو نو څه کېږي، دلته چې دی ایوټیک وال او پلمنري وال دا دواړه کولاویږي او د دواړو نه څه کېږي، د دواړو نه بلډ وځي. چې وځو بلډ ته دې ته څه کېږي، آوټ کېږي. چې آوټ شولو د هغې نه وروسته څه کار کېږي، بیا دوباره چې دی پلمنري آرټري کې او د ایوټا په واسطه باندې بلډ چې دی لاړلو او همدغسې بیا څه کېږي، بلډ دوباره چې دی د پلمونري وینز او د سوپیریر وینا کیوا او د انفیریر وینا کیوا په واسطه باندې راځي او دغسې ټول باډي ته تقسیمیږي. ټیک شو؟ نو دلته که وګورو موږ تاسو نو دلته ورکړی چې آیزو والټر کنټریکشن چې دی داسې کېږي کله چې مایټرل وال کلوز شي او ایوټیک وال کولاو شي، نو دغه وخت کې څه کېږي، دغه وخت کې د اکسیجن، دا هم یو MCQs دی چې په کوم سټیج کې چې دی های اکسیجن کنزمپشن کېږي، دا په هغه وخت کې کله چې ایوټیک وال چې دی هغه اوپن کېږي او مایټرل وال بندېږي، په دغه وختو کې دا کېږي. ټیک شو؟ دلته بله داسې امپورټنټ خبره نشته چې تاسو نه اورېدلې. راځو د هغې نه بیا بعد بیا